انتهائی محترم کریم رب سره د ما په خوږ ایمان خوشاله کا ټیم مختصر دی. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول له خپل ټولو نعمتونو د شکریا ادا کولو توفیق نصیب کړي. ډېر لوی د خوشاله موقع ده د عظمت قرآن په عنوان موضوع او ټاپک باندې الله پاک موږ تاسو راجمع کړیو. الحمدلله دا ډیره د خوشاله مظاهره ده او بیا د محترم رور جناب فیض الرحمن محمدی صاحب دامت برکاتهم وحفظه الله سره د خپل مرګرو او سره د هر محکمه او د هر فیل او د هر شابه شاسواران چې دلته موجود دي او د منګ د کشر په سره دست شفقت خېده د غیره طرفه د ټولو ممنون او مشکور یم. ام ان شاء الله چې دا په مختلفو موضوع زموږ استاد جوړ وي او اتحاد وي او یونټي وي نو زموږ استاد ټول کشاله به الله پاک په خوشاله باندې بدلی او څنګه نن په دې موقع د خوشاله منګ راجم نیو بلکې الله پاک راجم کړیو. پاتے ہیں کچھ گلاب چٹانوں میں پرورش خوشبو بھی آتی ہے پتھروں سے کبھی کبھی. انشاءاللہ دا سے عظم کو چې په هر موقع د قصې خیر راو مکیږي. د دین دشمنانو بهشک دا مهنت کړې دي چې ډېر حد پورې من خپل غلامان ګرځولیو. ما وختي د اقوام متحده دی او سابقه جنرال سیکرټری قول کته چې دنیا ته څوک د امن او سکون قانون ورکول شي نو هغه په شکل د اسلام باندې وي. یا هغه وخت چې یورپ د سره د قران کریم حقیقت نه تسلیمو او 1913 کې چې هغه کومه منسوبي پیش کړې دي اوسم کتابونو کې هغه موجود دي. من جمله دا غینا ډیوایډ اینڈ رول فارمولا چې نن موږ مسلمانانه تقسیم کړو او دا حقیقت هم دی چې ډیر حد پورې موږ په خپل 5 فټ قد باندې په خپل هیومن باډي باندې د قران او سنت په دې باندې د قران او سنت د دشمنانو هغه ټول طریقې پلی کړې دي. ایوان دا که زمون بچی سار سکولونو تدین په محمدی یونیفارم کې هغه نه دي همدا خلکو په یونیفارم کې لیکن الحمدلله مسلمان دي دا په ځړ کې یو درد دی. خدای موږ که دا په لاس کې د شرابو ګلاس هم دی هغه بیا په دین باندې خپل سر قرباني کول دا خپل سعادت ګڼي. اختر شیرانی یو شرابی شاعر او یو رومانټیک پوئټ لاس کې د شرابو ګلاس ته یو ظالم راغی وته وی دا رستو بار کې سوي وی زما مکتب کې د داخل شي دا افلاطون بار کې سوي بدري کسان یاد کا اخره کې وتراغوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بار کې سوي ټول صلی الله علیه وسلم وماغه د شراب ګلاس واغه شو په دې تندو وی شو ظالم دا خو موږ سره واحد او وسیله پاتې ده ته موږ له دا متاثر کول زما محترم موږ ډیر خوش قسمت یو. موږ ټول دا دعوه کولی شو کو په دې مجلس کې داسې څوکي چې هغه نن مسلمان شوی لکه دې وخت کې ترو پټول پاکستان کې 1 کروڑ 87 لاکھ دا غیر مسلم دي. الله دې ټول ته د ایمان دولت نصیب او پته دې سره په دنیا کې الحمدلله اسلام په خوريدو باندې هغه شروع دي. زموږ یو مرګري دي 284 کسان الحمدلله صرف هغه سره مسلمانان شوي. یو ملک کې موږ تبلیغي مرګرو سره دون خلق مسلمانې دل ما اوسم شب قدر نه پای ولا کې دا خبر وکړه چې یو بجې کو خلق راتلو مسلمانې دل ایو مرګره په ګلو خوش طبيعت هغه ویل کې یوادي مسلمانول خو بني کنه خوب بم پکاري وته اسی وی په اسلام کې دی وی وجه نه رسو زګنه مسلمانې
زما یو مشرور منګلاډین کې کسینو هغه حکومت امریکای ته لګیل او ټریننګ لا وی خلک براتل چې موږ مطمئن کې لږ موږ سټیسفاید کې موږ ایمان وروړو وړیر کرته خو بیا موږ سره دونه بنیادی تعلیم اومنوي چې موږ یو غیر مسلم هغه سټیسفاید کو هغه موږ مطمئن کو کم از کم دی وخت کې موږ تاسو علماء سره دونه ناس ته کو چې بنیادی عقاید هغه زموږ استادو درست صحابه کرام ډېر د کفر د حالت نه اسلام ترال اسلام قبول کو محفوظ کو د دنیا ګډ ګډ ته ورسو دغه ذمہ داري د موږ د ټولو په سر باندې دي عزتمند محترم یو سړی نن مسلمان او یو سړی د سلو کال يهودي دي عیسائی دي بل یو غیر مسلم دی نه هغه حقیقت کې د خپل مذهب پرچار چاته نشي کولی دعوت نشي ورکولی ولی یو يهودي دی او یو مسلمان ته وی چې ته يهودي شه مسلمان ته خدای مو کې چې يهودي کېږم خودتان یو مطالبه کوم بالفرض کو دی يهودي کېږم نو ته د موسی عليه السلام په معجزو کې یو معجزه ما تخکارا کا د امسا معجزه چې به غدول اجدها بشو چې واپس به راوغست بیا به امسا هغه معجزه وختي و د ټولي دنیا يهود کو راجم شي نو دغه معجزه نشي ښکارا کولې ولی معجزه فعل د الله وی واقع کیږي په لاس د پیغمبر باندې ټول دنیا عیسایت کو کیتھولک کو پروټستانت ډیر سوچي دي کاغي لوقا یوحنا متا مرقس دا سلور انجیل منیو کو سرنورم بني او هغه مسلمان ته وی چې ته عیسایت قبول کو مسلمان وتی خدای مکا او بالفرض کو قبلو نو ځتان اول دا مطالبه کوم چې ته د عیسی علی السلام د معجزونو یو معجزه ما تخکار ټول دنیا عیسایت کې راجم شي یو معجزه نشي ښکار کولی ولی معجزه فعل د الله دی واقع کیږي په لاس د پیغمبر باندې او یو غیر مسلم نن مسلمان شوی ما یو دوست نو مسلم دې ساره ټلیفون کړو اغل قرآن نو ودی او ټول دنیا کفر تا دعوت ورکي او ټول چیلنج کوي چې تاسو په غلطه ایمان وروړئ او دا هغه مسلمان نه دی ویر ودی یوې غنټه د مسلمان یو غیر مسلم دا مطالبه کوي چې د خپل پیغمبر یو معجزه ما تخکار کا د پیغمبر علی السلام معجزه بعد علماء په زرګو ذکر کړی دي او بعد علماء بشمیر ذکر کړی دي او د پیغمبر علی السلام معجزه په درې قسمه دي د ټولو نه لوی معجزه قران کریم دویمه معجزه د نبی اسلام سیرت طیبه ده او دریم قسم د معجزات او هغه دي چې کله پیغمبر علی السلام سپوږمۍ ته اشاره کوي هغه دوه ټوکړي کوي کله د ګوتو ګروتونو مبارکو نه د وبو چینه روانيږي دیو جن په دنیا کې د ټولو نه اوچته وب زمزم دي په عام وبو کې دوه جوړ دي چې کم دی کې دوی سه هایدروجن یو سه اکسیجن جمع شي وبو به جوړیږي لیکن زمزم باندې چې څونه ریسرچ شوی دی وخت پورې نو 4500 اجزا د زمزم کې دریافت کړی شوی دي او حدیث شریف دی د ابن ماجه شریف ما او زمزم لما شرب له پکم نیت چې سکی د غیر پر دی الله دې دغه سه زربوزي چوملته په مختلفو کل نیتونو باندې وسکو اخرت کې د ټول نو چته وبو ابي کوثر دی لیکن د ابي کوثر نه او د زمزم نه اوچته وبو اومشته هغه وبدي چې د رسول الله مبارک د ګوت مبارک نه رواني شي د شیطان نسبت د یا حسن تکیږي او یواره زکه سوال زما په جواب نشو زلیخین بغ زما زکه سیوا دی چې په مثل ستا یوسف د کنعان نشو ال تسوق دی خدای مګانه بشک چې بنده دی نور یې کول والا صفات کی پرشتیا نو دې درې قسمه معجزو کې لوی معجزه قران کریم دی لا تنقضی عجائبه پدې وخت کې موږ ګورو زرګو تفاسیر لیکل شوی دي حضرت مدینوی شریف کتابخانه کې ما دې ذمہ دار نه تاسو کې تفسیر روح الله شتا
مې په 2 درجه لکه دی هغه حیران شو بیا مته تفسیر او حلمین شتا مې په 4 درجه لکه هغه نورم حیران شو د مسجد نبوي شریف په مکتبه کې 26000 کتابونه د رسول الله مبارک په سیرت لیکل شوی دي لاهور کې عالم دی هغه سره 30000 کتابونه د نبی علی السلام په سیرت دي دی وخت پورې 33000 کتابونه د نبی اسلام په سیرت لیکل شوی دي او څنګه زموږ محترم مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی سے دامت برکاتہ محفظه الله ورعاه هغه فرمایل د معراج واقعا د معراج غ سیرت د سب ذکر کوي امیر شریعت حضرت مولانا سید الله شاه بخاری رحمت الله علیه نه چاته پوښتنه د معراج د موقع د سیرت وی دا خو بیا هغه چاته پتی چې پچا باندې دا معراج کړی شوی دی یا هغه چاته پته وی چې په دا معراج کړی دی یعنی یا الله ته پته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته وی پرشتو لدی د دنیا او اسمان ته وش په دې حسه د معراج وتا باندې نو دویمه معجزه د نبی اسلام سیرت طیبه دی دریم قسم معجزات تاسو ته ما ذکر کړ په دې ټولو کې د ټولو نو لوی معجزه قران کریم دی اوس غیر مسلم مسلمان ته وی عالم طالب دا زمونږ مشران د موږ دی اوسې په نور مرګري دي الله دې ټولو دې خیر نصیب کړي دا به پیرو هغه دی ویرو دي مسلمان ته هغه غیر مسلم ایمان ته د خپل پیغمبر معجزه وخایا هغه ته وی دا غزو د میدان دا الله په بدل د خپل پیغمبر معجزه ښکار کوم څنګه ښکار کوم دا هولي قران لالي دا د الله قران لالي دا د الله کلام لالي دا د نبی عليه السلام دایمي معجزه راخلي او وتوي ته د دې مقابله وکړه نو کو د ټوله دنیا کفار راجم شي سره پیریانو د قران کریم مقابله کوي دا صرف د عقیدت خبره نه ده دا د چیلنج او د مقابله خبره ده قل علامہ افغانی سے فرمائی امر اعلانی دے قل لئن اجتمعت الانس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا کل کر اللہ پاک اعلان کرے دے پیریانو تے کرے دے انسانانو تے کرے دے چې دما دے قرآن حقانیت کو نہ تسلیم ہوئے دے مقابلو کے 114 سورتونه دي چې مقابله نه ده کړې دویم چیلنج فاتو بعشر سور 104 تمام د لسو مقابله وکړي چې داونه شو دریم چیلنج فاتو بسوره من مثله سوره بقره مدنی سورته ده سوره یونس مکی سورته ده فاتو بسوره مثله دیو رکوډی سورته مقابله وکړي چې هغه مونږ کړی شو نو قران کریم کې 84000 کلمات دي نو 83999 د تمام د یوې کلمې مقابله وکړي فلیاتو بحدیث مثله ان كانوا صادقین نه پورې دیو خبرې چې مقابله نکړې دا نو کولی شي دا د قران کریم چیلنج دی دا پرځ کال د جون په میاش کې د ټایټانیک کوم واقعا چراله چې د مسلمانانو ربم دی جهاز ته سنشي ویلې د مسلمانانو رب په یو کمزوري مخلوق په کوم مخلوق چې فرعون نیولو تاسو دغه ټایټانیک کې بنیولې نه نه دي خلاص کی د فرانس د پارلیمنت یو ممبر مسلمان شوی دی ټول وای الحمدلله هغه د صد وجنا د دغه آیت د وجنا او ک ظلمات فی بحر اللج یخشاه موج من فوقه موج بیا اوامرونه د خپل علماء دي ته پوسوکه هغه ممبر د پارلیمنت هغه دون سټډي کړی دا چې د مسلمانانو پیغمبر سمندري سفر نه دی کړی او بیا یو نقشه پیش کړي معلومه ده چې دا قران د پیغمبر علی السلام کتاب نه دی دا د الله جل جلاله کتاب نن ډیر تعلیم یافته خلک د قران سنت سټډي د مستشرقین په تشریح باندې کوي بالکل چې د مستشرقینو کتابونو نه وګور هغه به ګوړه کې د زهر درکې د پیغمبر علی السلام بډیر صفاتو کیو کی اخر کې وای د پیغمبر علی السلام سونو کلی شان دی لوی چې پیغمبر علی السلام د قران کریم شانتی کتابم لیکل دي استغفر الله قران کریم دا د تصنیف هونه دا خدای الله کتاب دی دا الله کلام دی د پیغمبر علی السلام دایمي موجوده ده د مسلمان دا تاریخ راغلی دی تیر کانفرنس کې تاسو ته ما خبره کړې و چې سلطان سلیم اول دا ترکو لومبني خلیفہ دی کله چې د حجاز او د مصر خلکو د مشریو منله او خلیفہ متوکل بالله د خلافت والکو نو د مصر نه بعد تبرکات را جمع کړل استنبول کې په توفقه جیب کې خو د یو کمرې ولا خاص وا
روزانه وې د هغې صفحې په خپله کوله او د 24 غنټو یو ترتیب جوړ کو نان سټاپ حافظان یې کینولو یو شب د تلاوت به ختم شو اوله ختم نو چې دویم به شروع شو دویم به ختم نو چې دریم به شروع شو شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب جهانی دیده کتاب کې لیکي چې 400 سال په هغه یو کمره کې مسلسل د قران کریم تلاوت هغه جاری دی حواله سره الحمدلله کتابونه د دې حوالونو ډک دي او د دې کانفرنس غرض او غایه ده چې موږ په خپل د خپل کتاب مذهبي کتاب د دې موږ قدر وکړو او د دې کې موږ ټول ذمہ دار خلک راجمع شوي وو کلکم راع و کلکم مسؤول رعیته په ما کوم ذمہ داری راځي د ما په علماء مرګرو کوم ذمہ داری راځي په هر ډپارټمنټ والا کوم ذمہ داری راځي لکه د قران حقوق دي ایمان وروړل د کول بل تخودل بل عمل کول بل ته عمل ویل د قران نظام نافذ کول د قران کریم ادب کول په یو ادب الله پاک باندې خلقو ته سج په پیړو داغي نسلونو ته الله پاک حکومتونه ورکړي دي نن ډیره د افسوس خبره ده چې په ډیرانو باندې د قران کریم او راپرته دي د سکول چټیان یو شي هغه کتابونه په کباړي باندې خرسي یو ورځ یو ګونټ ما کولو کو سنانیر دي چې لاندې آیاتو کو حدیث مبارک پاغي لیکل شو امر کړل چې په ډیران روف چې پونه پرتاوه تا ټول د قران کریم د هغه حروف د هغه نقوش دي زمونږ د محترم د دړه د درد الله قبول کی د سره کم مګری دي او په مختلفو علاقو کې مرګرو الحمدلله دفتر کولو کړی دي الله د ټولو د اخلاص قبول او منظور ګرځول کی او د دې مقصد څخه مختلف حضرات دلته کې راجمع کوي او کلا برادری ده دانګي بعد پیغان منګان دونه زموږ محترم چې دا خبر په غټو فهمونو باندې موږ تاسو عزت مندو او اوچت کو او دا د دې ذمہ داری نه ده د مشرانو ذمہ داری ده او چې ذمہ داری دی په سرواغشت پر دینو په کار چې موږ د دې حوصله ځایو کو دوی سره موږ تعاون کو او کم از کم میاش کې مرګري کې یو ترتیب جوړ کی چې یو چکر داسې لګي د ګډیرو کورونو کې مقدس اوراق ډیر به د به سره پراتی وي په دوړو کې پراتی وي په لټینونو کې پراتی وي دتمندو د کتابونو د مراتب موږ لحاظ ساتو اسنه چې قران کریم یا تفسیر لاندې د پات په موږ ډایجست شه دي د پات په موږ اخبار شه دي الله دې دا صحیح مبرور او مقبول وګرځول کی صاحب د ټولو ډیر شکریا الله دې موږ ټولو نه را دي شي اخیری خبره په دې معاشره کې موږ تاسو کم از کم عزت مندو د قادیانانو او د يهود نصارو دغه کفارو د مصنوعاتو نه اجتناب وکړو او الله دې غرض راولي چې موږ د فلسطین مسلمانانو سره شانه بشانه په جهاد بالمال بالنفس باللسان کې الله شریک وګرځول کی سبیلنا طریقنا خو کم از کم عزت مندو پکار دي چې زمون کوم وسکیږي د خپل وس مناسب موږ دشمن ته نقصان ورسو دا پوسټر موږ چاپ کړی دي دغه يهود مردارانو خلاف او نور چاپ کړی دي د قادیانانو خلاف مرګري چاپ کې بیا موږ سره رابطیو کې او خپل وس سره به ارس کو او الله دې هغه ورځ راولي چې زمونږه ټمم الله پاک په تلبیب باندې ورور دی او څنګه جنن د فلسطین مسلمانان مظلومان وای چې یا جنود پاکستان الله زمونږ مشرانو له دې توفیق نصیب وګرځول کی او دغه دین د دشمنانو په هر ډګر موږ مخالفت کړم دي اوسم کو او بیا هم کو او موږ به د فلسطین د مظلومانو د وینو سره به ان شاء الله موږ غداری نه کو نه به د کشمیر د مظلومانو سره کو نه به د بل ملک د مظلومانو سره کو هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين